خوا زمونږ درک دی د فیسبوک په لیک هم تاسو مونږه کتلی هم شئ اورېدلی هم شئ او خپله مینې د خپلې مینې اظهار هم کولی شئ. زمونږ ملګري را روان دي، په ټلیفون هم را روان دي، په اس ام اس هم را روان دي، په فیسبوک هم را روان دي. اول به د اس ام اس لوري ته ګام واخلو، بیا به ټلیفون ته راشو. د اس ام اس په لار باندې ملګری راغلی دی، وړمبی ملګری چې راغلی دی نو هغه دی ظهور بابا ګلبرګ. السلام علیکم ډاکټر صاحبه، طبیعت مو څنګه دی؟ ډېر شکر دی، د الله فضل دی. ظهور بابا خیم دریاب غوندې سخاوت، د آفتاب غوندې شفقت او د ځمکې غوندې توازن اختیار کوي. ژوندي او سربالا اوسئ. ډېره مننه. ملګرو به اورېدلي چې د دریاب غوندې سخاوت، دریاب له هر څوک ورځي او هر څوک ترې اوبه څکلی شي، هر څوک یې اوبه پکارولی شي. او نور چې دی آفتاب نور ته وایي، د نور غوندې شفقت، یعنی د نور مینه مهرباني په هر چا وي. او د ځمکې غوندې توازن، یعنی ځمکه چې دا هر څوک پې ګرځېدی شي. واه واه واه، ظهور بابا زنده باد. عالمزیب افریدی د سفید سنگ نه وایي چې سرجي دعا سلام. اوکې، ډېره مهرباني، خوشحاله شي. سپیشل دعا سلام، الله دې خوشحال لره. السلام علیکم اباسین صاحب، رحمت حسین د لوور دیر ورسک نه په خیر علي کلیواله، ستا د یو شعر مې ډېر خوښ دی، نیم به درته زه وایم او نور به راته تاسو ووایئ. سمه ده. تاوی کتاب ګوره نو زه به درته نه یادېږم، تاوی کتاب ګوره نو زه به درته نه یادېږم، ته مې هیر نه شوې، کتابونه راته ډېر یاد شو. ډېره له ذاکر خان د جمرود نوی ډاکټر صاحب ډېر ډېر سلامونه زما د طرف نه. پروګرام په پرېښودو دې ډېر ډېر خفه کړو. نو پروګرام خو زه نه پرېږدم، دا خو د سنو اف ام خوښه ده چې هغوی غواړي 2 ورځې غواړي 3 ورځې غواړي. نو د راتلونکې هفتې نه به د اتوار په ورځ زمونږ ادبي نړۍ خپرونه نه وي او د ګل او نهې په ورځ به وي. مقبلي خان سوی، مقبلي خان د سپینې وړۍ نوی ډاکټر صاحب تاسو ته او ټولو مینوالو ته د مینې سلامونه. ډاکټر صاحب د لاټي برنس څوک و؟ لاټي برنس چې دی دا لارډ برنس و، یو انګریز وایسرای و، نو خلکو ورته لاټي برنس وی. بل وی چې د 2-3 کسانو فرمایش دی د یوسف خان او شیربانو په آواز. د یوسف خان او شیربانو په آواز، دا خو یو دایي په آواز خو څه نشته. نو پته نه لګي چې د یخنۍ نه به وځي او که نه. ډاکټر صاحب پروګرام خو جمعې کې ډېر مزیدار دی. ډېره مننه چې ستاسو خوښېږي پروګرام. نو بس موږ به کوشش کوو چې ښه نه ښه کړو، خو د یوسف خان شیربانو او د دې جمعې نه په وتو باندې پوه نه شو نو چې دا څه خبره ده. شاهد د برقمبر نه وایي سلام، ته ښې شکر دی، زه خو ښه یم، تاسو دې الله ښه لري. طیب درمان سلام، سر د غزل په استادانو کې ورسره مونږ رحمت الله درد او صاحب شاه صابر شاملولی شو. رحمت الله درد خو ما د ټول ناول پکې ویلی و، هغه پکې شامل دی، او صاحب شاه او داسې یو څو شاعران چې هغوی د دې نه لږ وروستو دي، یو څو قدمه وروستو دي. نو دغې وجې نه مونږ دا نه شو ویلی. بله دا ده چې د ځینو شاعرانو په شاعرۍ کې د قافیو د ردیفونو او نور فني خامۍ وي، نو هغه د استاذۍ د درجې نه راکوزېږي. ښه جي، زمونږ سره ملګري را روان دي، مسلسل مونږ ګورو چې دا وخت زمونږ سره د ټلیفون په لیکه باندې څوک دي. نور ملګري مخلو، خو اولنی ملګری د ټلیفون په لیکه ګورو. السلام علیکم. هلو، السلام علیکم. هلو، زموږ سره چې کوم ملګري ټلیفون په لیکه. وعلیکم السلام، ستړي مشئ، په خیر علي. تاسو څوک د چېرته نه؟ مازلي یم بډه ویرې نه. ستړی مشئ مازلي شهزاده.
الله دې ډېر کله نه کله چې کوم دی استاد محترم مړزګیر چې ډېر غلط څنګه نو دا مرته په یو ځای کې جوړه هغه بل ځای کې خلیه صحیح ده خجی وای کنه استاد محترم خیر دی دا خبره به مونږه قبله وو او د پیر او د نه ان شاء الله دا پروګرام اورو کنه سمه ده او دا زموږ مشران دي بد دي فیصله مو د قبول منظوري دي سرجنو قبول هغه چې ټول را پروګرام نه دی ختم کړي یا صحیح ده او کنه سرجی اول یو تاسو کو به یو جی مهرباني وکړه دا سرجی کوم د ریډیو پاکستان او هغه مخکنی اے ام کوم چینل وګورئ جو ډیر معیاري وو او دې اثر په کیلو هارت باندې د خپل نشریات چلای کنه جو سرجی کدا د موبایل تراغلې وي جو نو دې با ډیر ترقی مونږ دی وا اصل کې د دې موبایل درادلو نه راتلو سو وجوهات کې دي شي دای باندې لګه خبره بو کیه د سشي موبایل ته نه راتلو اکثر دا اف ام چې څومره وینو دا په موبایل کې چې فریکوئنسي چې کمی دی نو کچری دا په موبایل تراغلې د فریکوئنسي د اے ام کنه او جاو نو دې ډېر پرمختګ مونږ ته ډېر مشهور شی او صحیح په دې خبرو کوي ټیک ده او یو څو شیرونه د ډالې کومه ډېره ښه ده نن سرجی تا د ډالې کومه ارشاد نن چې هغه ما شرمېږي هم نه زما دا زړه ورخطا کېږي هم نه واه د عشق هغې مقام ته ورسېدم اوس مې په هجر زړه خوږېږي هم نه واه د محبت دا وګیر هر یو سړی واه د محبت دا وګیر هر یو سړی په محبت باندې پوهېږي یو هم نه واه او یو اتفاق چې رانږدې شو دومره یو اتفاق چې رانږدې شو دومره اوس مې د زړه نه جدا کېږي هم نه واه او په هغه درد کې به آباد شي که نه واه په هغه درد کې به آباد شي که نه زړه کومه درد چې صبرېږي هم نه واه او له ما نه هېڅ یوه تمه ونه لري له ما نه هېڅ یوه تمه ونه لري زما د چا نه تمه کېږي هم نه او دا سنګدلي که بې حسي افتابه دا سنګدلي که بې حسي افتابه چې زړه د چا پسې دوړېږي هم نه ډېره مننه سلام د الله په امان ډېره مننه مازري صاحب الله دې خوشحاله لره د فیسبوک په لیکه باندې محمد یاسین وایي چې سلامونه قبول کړه ډاکټر صاحب د لواړګي نه یم الله دې راوله په خیر خوشحاله شي حمدالله ملاخیل د وایي چې د خپلو خپلوانو د عزیزانو خیال ساتئ هیڅ پته نه لګي چې کله د یو بل نه خلک بېلېږي ډېره مننه بل جی نقیب دانش دی وایي چې د کابل جان څخه ستاسو پروګرام اورم ډېره مننه دانش صاحب الله دې خوشحاله لره نقیب دانش د کابل نه الله دې په کابل کې خوشحاله لره او الله دې په ټولو هیوادونو کې امن لري خو زمونږه کابل جان او زمونږ چار چاپېره هیوادونه دی الله په امن لري چې مونږ هم په امن یو السلام علیکم ستاسو غږ راځي خو ډېر تت دی لږ اوچت وایئ وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه د الله فضل له فضل منان صاحب هر کله راشي ډېره مننه مهرباني څنګه دی شکر الحمدلله حالات ښه دي بالکل جی ډېر د موقع مناسبت سره تا دواړه نظمونه که په موسیقۍ کې دي کې خو هغه هم ښه جی او کوم داسې دی وویې راته او ترجمه دې وکړه دغه هم ډېر ښه و مهرباني او د دې وخت سره که مونږ وګورو دا رهبران او د رهبر او رهبر کې خو به فرق وي که نه او رهبر چې دی نو دا استازي ته وایي او رهبر چې دی نو هغه لیډر ته وایي سالار ته وایي او جو زموږ رهبرانو چې چوټیانې د وړو ختمې شوې نو دوی ورته سنجي بند کړه نو داسې ظالم قیامت ونن که نه چې هر یو ماشوم بې غیرته ماشوم چې لږ د سکول نه ډبډېری خوړو لاندړو ښه جي او چې کم تلنو د 500 په ځای 200 ولګي وي او په بیټې ملاړ او بیټې مراغ دا د نوي کال توفه زمونږ مشرانو مونږ له راکړه جی او څنګه هغه خوشحالي مونږ له راکړه په لومبۍ ورځ ډېره مننه فضل منان صاحب څه مو راوړي ډالۍ هم د سلیم صاحب یو دوه درې شعره به راته ارشاد
زړګي صبر شاد نورزم کوسه پورې واو واو زړګي صبر شاد نورزم کوسه پورې رنگ رنگ خبرې په بیا کېږي په هغه پورې واه پیغلی توایا چل خیال د لپټي ساتي واه پیغلی توایا چل خیال د لپټي ساتي اوري خیر سی بیا د پلان نک شملې پورې واه اوري خیر سی بیا د پلان نک شملې پورې زړګي صبر شاد نورزم کوسه پورې او الله خبر دې چې مولا بدر نس جوړوي او الله خبر دې چې مولا بدر نس جوړوي او تو کمارا وستی بچیا تر مندرسه پورې او تو کمارا وستی بچیا تر مندرسه پورې او رنگ رنگ خبرې به بیا کېږي په هغه پورې او دا درته چا ویل چې ګلجي او بتکدي سیزا او دا درته چا ویل چې ګلجي او بتکدي سیزا او لمبې دې راغللې ملا تر مصلې پورې او رنگ رنگ خبرې به بیا کېږي په هغه پورې پیار ما خام دې او زړه دې ملار نه وینما پیار ما خام دې او زړه دې ملار نه وینما او داسې سوچته دې چې محبوبي مې کدې پورې او داسې سوچته چې محبوبي مې کدې پورې او زړګي صبر شاد نورزم کوسه پورې رنگ رنگ خبرې به بیا کېږي په هغه پورې حیدر خان باندې سلام او پټول اوریدونکو سلام او پتاسو پټول منیجمنت سلام ډیر مننه فضل منان صاحب ډیر خوندو کو د محترم سیف الرحمن سلیم صاحب ډیر ښکلی غزل په ډیر ښکلي ترنم کې فضل منان صاحب وړاندې کو زیاد حسین باچا مونږ ته وی سلامونه احترامات ډاکټر عباسین صاحب دوبۍ کې پروګرام اورم دا شعر راته ډالۍ کا دا خو دوه شعرونه دي چې زمونږ خو عمر په یو رنګ تیریږي خدایا چې نوی کال به څنګه تیریږي زمونږ د دواړو عجیبه مینه ده د وصال ټوله شپه په جنگ تیریږي نقیب دانش وی چې سخته یخني ده په کابل کې اوهو بس ځان ګرم ساتئ چې کومو یخو علاقو کې ملګري دي په سوات کې په وزیرستان کې نو ټول ځان ګرم ساتئ دومره غرور د څه دپاره وایي چې نن د خاورو د پاسه سبا تر خاورو لاندې واه ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ ملګري زموږ سره زموږ په کاز کې په مقصد کې ملګرتیا کوي او اورېدونکو ته ښایسته ښایسته خبرې هم کوي وایي چې نقیب دانش وایي چې هیله لرم چې په کور کې څوک اضافي جمپر کالی یعنی کپړې بوټونه وغیره لرئ نو هغه نورو خلکو ته ورکوي ځکه چې چاته ضرورت دی څوک اړ دي نو اړمنو ته یې ورکوي اجرونه دي بلکل ډېره ښه خبره ده د چا سره چې څه هم د ژمي زیات دي د ژمي جامې د ژمي پیزار نو هغه ضرورتمندو ته زر تر زره ورسوئ په دې چې دا ورځې دي بیا به هغوی ته ډېر تکلیف شي ډېره ښکلې خبره ده د مقبلي خان بیا میسج کړی دی وایي چې
اواز د کشور سلطان دی او د 2-3 بوډاګانو فرمایش دی د اسماعیلا د علي حیدر د بدله ده. افسوس کوم چې موږ سره کوی نو ستاسو نه قربان وه او بل دا څیز دی چې فرمایشي پروګرام نه وي نو دې وجې نه موږ ته فرمایش پوره کول هم ګران شي. د ټلیفون په لیکه ملګری ګورو. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ، په خیر علی. څنګه له سر خیر؟ دا الله فضل. تاسو څوک د چېرته نه؟ یو فون دفتر نه تابعدار چاچا خبر؟ تابعدار چاچا تار کړی وایو. څنګه له سر خیر؟ خیر دی صاحب. شکر دې ماشومان دې ښه دي؟ د الله ډېره مهرباني ده، ډېر فضل. دا 2 ورځې دا پروګرام ولې کوي سر؟ بس پروګرام 2 ورځې شو نو 3 ورځې خو نو سر؟ نو بس 3 ورځې وو، خو بس 2 شو. نو ورته ووایه که نه چې دا خو موږ تا ته شوګیره کړو، نور چا ته خو شوګیرې نه شو کولی. نو بس دا خو د اف ام سونو اف ام خوښه ده چې څنګه یې وایي. هغې ته لږ ریکویسټ وکړې وایه تابعدار چاچا خفه کېږي. نو بس تابعدار چاچا خبرې هغې اوري. ها اوري؟ او جی او نو بس بیا به ورته موږ ظاهري مینت وکړو چې سر دا خو موږ خو ګوره څوکیداران خلک موږ خو تا ته ناست یو. مهرباني. الله دې خوشحاله خبرې بند کړي، موږ هم بس کمبل راکړه کوو ویده شو. الله دې خوشحاله کړي انشاءالله. نور خېږي؟ ډېر شکر دی، ډېر شکر دی. ټولو باندې سلام دی سر. وعلیکم السلام. الله دې آباد لري. ډېره مننه تابعدار چاچا. ښاد آباد شي. ګورو چې د تابعدار چاچا نه پس څوک راغی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حیدر خان حیدر صاحب تار کړی وایو. جی سر ډېره مهرباني، الله مو جمدي لره. سره ستاسو. خیر ما ملګری رالو جی ورغلو مې جوړ خوبونو ته کار ویلې خدا ویښ دی ویښ دی ویښ دی جی ډېر نو د شو بس موږ بیا خوب راغلی. او ظاهره ده ظاهره ده. باسین ته یو تاسو کوم جی مهرباني وکړئ. جب خان پریدي خو تقریبا 100 کال او شو تاسو یې په 1923 کې دی دا واقعیت تیر شو. او جی او او چې د ملتان خان پریدي دا د مخ کې وو کروستو چې دا په کم سن کې و. سم د جدا خو ما بل شپه ویلو کنه ټول هر سم پکې ویلو. خبر ده راته په دښتا به باندې ورېدې ملتان خان لا او سم ده سم زه یو کلام بیا نو بیا بیرته مهرباني وکړئ. وی افسوس د زمانې ستا په مزاج واه در نخو په خواني زید حجاج واه واه وی خلک وایي چې فرعون د خدای دشمن و او ابو جهل باور نکړو په معراج. واه 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 وی دې رښتیا چې دغه واړه ظالمانو وی دې رښتیا چې دغه واړه ظالمانو لیکن کم د هغې نن رواج ډېره ده هغه دا ده چې ښکاره بې ایماني وه او نن په پټه پټه اخلي بلې جاج. ډېر ښه دی. کاروبار کې نن دروغ ویل پیشه شوه کاروبار کې نن دروغ ویل پیشه د څوک غم لري پړه کې د تاراج. واه 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 او بې خوندي ده مینه نشته صدق نشته بې خوندي ده مینه نشته صدق نشته ځمکې پرېښود چې کوو بیا کم اناج. واه او موجوده دور کې ویل ګناه ده جی موجوده دور کې حق ویل ګناه ده نه همت شته د چا د احتجاج. واه 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 او چې په هره طریقه وي خو چې وشي په هره طریقه وي خو چې وشي د عالمو کې شهرت مې د الحاج. او که څوک وایي که څوک ښه وایي که بد وایي خو وایي که څوک ښه وایي که بد وایي خو وایي د منکر د فرشتو د اندراج. ډېر ښه. او ښې رشتې د خودغرضۍ مرض تباه کړي واه ښې رشتې د خودغرضۍ مرض تباه کړي لا زیاتېږي او مرض د لا علاج. واه 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 او دا زمونږ چې د امنګو ترجمان دي دا زمونږ چې د امنګو ترجمان دي نور څه نشته بس کوي را باندې راځي. واه 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 او یو الله چې د حامي او ناصر نشي واه یو الله چې د حامي او ناصر نشي خدای دې نه کړي څوک د خلکو ته محتاج. ډېر اعلی. او حیدر وایي چې وس را باندې شوی حیدر وایي چې وس را باندې شوی غټ ظالم ته نه بل نشته د سماج. واه 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 او ډېره مهرباني ډېر اعلی.
دا ښاغلی حیدر خان حیدر صاحب چې زموږ سره خپل کلام شریک کو الله دې خوشحال لري. 2 سوالونه مونږ ته پراته دي. یو راته د معزلي هغه سوال هم رایاد شو چې دا AM ریډیو چې دی دا په موبایل ولې نه راځي. بالکل ټیک وایي. اصل کې زما خیال دی چې څه فریکونسیز چې دي هغه خو راځي خو د AM تر اوسه پورې موبایل په ځان کې نه دی ځای کړی. دا د AM ریډیو خامي به نه وي، دا به د موبایل خامي چې څنګه به پکې راځي. څوک ماهر به په انشاءالله خبرو کی. بله دا ده چې حیدر خان حیدر صاحب وی چې ملتان خان، نو ملتان خان د عجب خان نه اولنی و، د هغه نه وړاندې و. او ملتان خان چې و هغه په خپل رنګ کې په خپل انداز باندې لګیا و او د فرنګي مقابله کول او هغې له وخت په وخت باندې په ملا ګزارونه ورکول. ګورو چې بل ملګری څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. وی خبره مې خپل حرمان لویست دي دا ته زمانه مې جړولې ده او ته په زړه محکم ووي تاونه جړل ټوله مخنده مې جړولې ده. السلام علیکم باسین صاحب څنګه یې؟ خیر. ډېره مننه، خوشحاله شي. بالکل شکر دی. باسین صاحب یو را سره دغه ده ګانه ده یو را سره کلام دی دواړه تاسو یو لایک کې. جی مهرباني وکړئ. تیار یې ووایه. ویم ګانه ورته نوم کې وویم چې څنګه دی خوښه یې موږ ته غوږ یو. مننه جي. تاسو پروډوسر صاحب وروڼو خیان ټول ته ډالې وي. مهرباني، خوشحاله شي. له په دغې باندې ډاډ ورکوم دا خو دنیا د جدایي خو به وي د مینې لاره مه جدا جدا شوه نوره د کلي غم خادي خو به وي مین ته سپک کتل د جرم ګناه په دې ګناه ته ګناهګار یې اوس ته زما مینې پورې کړې خندا نه مې دښمن او نه مې یاره یې اوس دا چې د زړونو رشته ختمه شوله منم د خلکو خوشحالي خو به وي د مینې لاره مو جدا جدا شوه نوره د کلي غم خادي خو به وي اوس خو م خفه به یم په تا پسې خو د پښتو نه مجبور شوې یمه په تشې مینې او وفا پسې د زړګي سره رنځور شوې یمه بې مینې ژوند تېرول خو م ګران دي ځکه مې سوي اسویلي خو به وي د مینې لاره مو جدا جدا شوه نوره د کلي غم خادي خو به وي مې درکړې او دا وایمه مدام غلطي خو دې زغملی نشم خپله پښتو به درته ښایمه دا یو ګناه دې معاف کولی نشم خوله به اوس خو م در سره هغه یم درنه ګیله مې د زړګي خو به وي د مینه لاره مو جدا جدا شوه نور د کلي غم خادي خو به وي زړه مې شیشه ده اوس شو ماته اشنا که یې پیوند کړه خو م څه خوند به نه کړي پښتو زما که پښتنه وي رښتیا رانه په خوږه ستا په مړوند به نه کړي په دې خبره وي خفا چې نه شي د ستړي مشي اشنایي خو به وي د مینې لاره مو جدا جدا شوه نوره د کلي غم خادي خو به وي جانانه یار خدا وخلی نه و ځان به د ځان سره د یادو ساتي اوس ترې خپل زړګي په زور واخله خپغه دې په زړه کې هر سړی ساتي زیاتي تر زیاتي اشنا نه وایي خیر دې ګواه د خدای خو به وي د مینې لاره مو جدا جدا شوه نوره د کلي غم خادي خو به وي. اباسین صاحب ټایم راکولو یو جهان مننه کوه خو تاسو کې پښتو چېرته نه خو وغږېدو یو ځل غږېدلی پروګرام کې نه او جي بس نن دې مخکې کړی دی دا دلته چینل اوس ټیک شو مننه ټول وروڼو. ډېره مننه. دا و ښاغلی ولي ابازی چې مونږ سره خپل کلام شریکوو په ترنم کې. ګورو چې د ولي ابازي صاحب نه پس څوک راځي. السلام علیکم. السلام علیکم ډاکټر ابازي. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. تاسو څوک د چېرته نه؟ جی دا رحمان آفتاب شالم بولم. رحمان آفتاب صاحب وایه که نه سم راوړي دي نه؟ جی زما یو کلام در سره خپل شریکوم. جی چونکې زما خو عمر کم دی خو بیا تاسو ته هم ډالۍ او مینهوالو ته هم که شعر دومره ډېر ښه نه وي بښنې سره خو بیا هم شریکوم. مهرباني وکړه. وایي د چا نظر د خپل ضمیر په آینه پاتې شو
د چا نظر د خپل ضمیر په آینه پاتې شو، مونږه بدل شولو او تور په زمانه پاتې شو. زما د مینې ډک ژوندون ستا د نظر د لاندې، زما د مینې ډک ژوندون ستا د نظر د لاندې، لکه هندو د رحمتونو په کعبه پاتې شو. او ما چې د مینې جواري وکړه نو سمې وکړه، ما چې د مینې جواري وکړه نو سمې وکړه، جانان مې وبیل او زړه رانه خفه پاتې شو. هغه آفتاب چې ستا په سترګو کې ازغې و اشنا، هغه آفتاب چې ستا په سترګو کې ازغې و اشنا، هغه سړی په دغه ورانه ډېره پاتې. ډېره مننه اباسین یوسفزۍ صاحب د ټایم راکول. الله دې خوشحال لره، ډېره مهرباني، ښاد او آباد اوسې. ګورو چې بل ملګری څوک دی. السلام علیکم. نور ښایست سکې دا یو خالي نمونه ده. نور ښایست سکې دا یو خالي نمونه ده. دا یوه دانه خروار لره کنه. او باسي صاحب وی محبت وي د کمزر په خلکو داسې، محبت وي د کمزر په خلکو داسې، لکه ګل چې د ماشوم په لاس کې ورسي. بېشک. او سیلاب صاحب وی باسي صاحب جی سیلاب ښکلی خوب و د اوربل د سوري لاندې، سیلاب ښکلی خوب و د اوربل د سوري لاندې، جنونم د لیلا په مړوندونو زنګېدم. اباسین صاحب منور شاه ګوهر د سید ستار شاه بچا کلنۍ نه. جی منور شاه ګوهر صاحب بالکل موږ ته غوږ یو. الله دې خوشحاله کړه. الله مو خوشحاله کړه انشاءالله. غزل به سبا سره شریکوو. ډېره مننه، ډېره مننه ګوهر صاحب، الله دې ښاد لره. دا ښاغلی منور شاه ګوهر چې زموږ سره خپله مینه شریکوله. د فیسبوک په لیکه باندې ساجد خان سلام کوي. وعلیکم السلام. عریشا احمد وایي چې تاسو ته ډېر سلامونه سر، ډېره مهرباني. وعلیکم السلام. نقیب دانش وایي چې ښه ده چې ستا د یارۍ خلاص شوم، د بنګړو باره په یارۍ دې شرمېدم. اوهو دا دې چاته ووایي نه پوهېږو، نو چار چاته دې ویلي دي نو خطرناک دې ورته ویلي دي. ګورو چې دا ملګری څوک دی د ټلیفون په لیکه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیف علي خان خبرې کوم د چارسدې نه. څوک جی؟ سیف علي خبرې کوم د چارسدې. جی سیف علي خان ستړی مه شئ. خوشحاله اوسئ، ډېره مهرباني تاسو ښه. د الله فضل کرم. حاجي نور خیر دی؟ د الله مهرباني دي. تاسو څه راوړي دي؟ والله نور څه نه وایو او په بېګام غشی غلط نشته. جی یو دوه تپوسونه وکړم. مهرباني وکړه. میرویس نیکه احمد شاه د دې معلومات راکړئ او بېګا تاسو د کتابونو ستاسو 3 کتابونو نوم مو واغېستو، دې نه غیر نور کتابونه ستاسو شته؟ زما 11 کتابونه دي، خو دا د شاعري دی، باقي د نثر دی. ماشاءالله ماشاءالله. بس ډېره مهرباني. خوشحاله شي. ډېره مننه. ښاد او آباد اوسئ. سیف علي خان خوشحاله شي. میرویس نیکه چې دی نو دا بیل شخصیت دی، احمد شاه ابدالي بیل شخصیت دی. دا دواړه په قندهار کې خښ دي او دا دواړه چې دي دا د پښتنو بادشاهانو. میرویس نیکه په قندهار کې د ګورګین خلاف چې د ایران یو فرمان رواو، دا خلاف ډېره لویه مجاهده کړې ده او پښتنو شملې اوچته کړې ده. او احمد شاه ابدالي د هندوستان بادشاه پاتې دی او د انصاف او د سردارۍ لوی لوی مثالونه قایم کړي دي. اوس په ټکي ګورو چې بل ملګری څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ستړي مه شئ جي. عبدالله زرګر صاحب ته هرکلی وایو. صحیح ده. ښه جي سم راوړي دي نن څه ویل غواړئ؟ تابعدار چاچا خو بس تکړه سړی دی که نه؟ مهرباني. الله هم خوشحال لره. او جی او او نو تابعدار چاچا خبره منل پکار هم دي، ځکه چې ډېر په مینه باندې ویل.
بیخي عبدالله زرګر صاحب مننه دې کوو ډېر مننه خوشحاله شي دا و ښاغلی عبدالله زرګر او د دې سره زمونږ د فیسبوک د ملګرو سره وخت ختمیږي الله هم خوشحاله لره د فیسبوک ملګرو تاسو نه اجازه تخلو او سنو اف ام 96 د امن غږ ادبي نړۍ به جاري د ټلیفون په لیکه د اس ام اس په لیکه موږ موجود یو ستاسو سره دمه کوو بیرته راځو او ستاسو پروګرام مخ په وړاندې بوځو